یو سړی د دین سره بغض ساتي، د دین سره څه کوي؟ بغض ساتي، د مذهبي اسلام سره بغض ساتي. په موږ مسلمانانو کې هم ګورې داسې منافقین موجود دي چې په ظاهر باندې ځان مسلمان ظاهرای چې زه مسلمان یم، د دین سره مې محبت دی، خو ګورې یی نه اکثر په دې اړه کې خپو مې چې مړ لازم په مسلمانانو کې پیدا یم، خو چونکې په ظاهر باندې هغه دا نشي ویلی چې زه د اسلام خلاف یم. کوي وي داسې ازمري موجود دی چې ټوټې ټوټې به کی. الحمدلله موږ مسلمانان یو داسې چې که نور هر څنګه یو، لیکن د دین په حواله سره، د پیغمبر په حواله سره، د قرآن مجید په حواله سره مونږ د چا سره کمپرومایز نشو کولی چې او تا زما د مخې خبرې کوله دین پسې او زه به درته څه نه یم. نه دې تیار نه یم. نو چې کم سړی براه راست دین ته کنځلې نشي کولی، د دین پسې خبرې نشي کولی، نو هغه داسې وکي چې د علماو پسې خبرې شروع کړي، د تبلیغ والا پسې خبرې شروع کړي، د نیکانو خلکو پسې خبرې شروع کړي، د دې ګیري او د پټکي پسې خبرې شروع کړي، نو خپل بړاس وباسي، خپل بړاس وباسي. ځینې میان دي داسې یي که نه، د انګور ته څه نشي ویلی، د انګور ته څه نشي ویلی، یریږي دي، د خپل زوی نه یریږي چې که د انګور ته څه ویې به نو دا زوی مې بیا راسې نه چې بېل لاندې نشي، جو په خپله لور باندې غوسه وباسي، په خپله لور باندې غوسه وباسي. نو دغه شان چې کوم سړی دین اسلام ته کنځل نشي کولی، براه راست په دین اسلام باندې خبره نشي کولی، ګوته پې نشي اوچتولی، نو دې فورا علماو ته ګوته اوچتای، دې فورا تبلیغ والا ته ګوته اوچتای، دې فورا چې کوم دی په دینی ماحول باندې په هغې باندې ګوته اوچتای، مړه دا داسې دی او دا داسې. لہذا خپلې خولې چې کوم دی دا په کنټرول کې ساتو، چرته هم په هغه ځای باندې چې هلته د دین اسلام شعایري، د دین اسلام نښي، نو د هغې څېړل چې کوم دی دا مناسب نه دي، دغه طرف ته تلل نه دي پکار.